ته مخلص شوې د الله او د رسول سره پوره مخلص بیا به د الله د دین سره مینه یو څیز به درنه پاتې کېږي که ته مخلص شوې د الله د رسول سره د پیغمبر والله کې یو سنت درنه پاتې شي سنتو کې کمال دی برکت دی ته به مثال درکړم دا کوټه جوړه او ښه مضبوطې خښتې مو لګوو کانکریټ هم ولګوه خو چې هر کله د دې رنګ روغن نه شوې نو دې ته څوک په ښه نظر ګوري ښه نظر به ورته کله وایي جاذب نظر چې ته وله ټایلونه ورکړې وو نقشونګار پرې دغه رنګې دا سنن او مستحبات دا ستا د دین دپاره نقشونګار دی د حسن او الله قرآن شریف کې نه فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا حسن مطلوب دی نو اخلاص نو حضرت عثمان ورته څه وایي وایي ده چې ځو چې لاړل قافلې له هغه سړي ته وایي شات دې پکې راوړي دي وایي یو صاحب دغې اوښ باندې دا دوه مشکه د شات دي یو انډي په شکل کې یو طرف ته بل ته وایي دا یو انډې غونډې راوړه هغه خو یو پیاله شات پکړو وایي دا غونډې ولا ورکړه دا یو مش په مش کې بلا شات راځي په سلو کیلو پکې راځي شات ډېر درانه شی دی سړی ورته څه وایي وایي صاحب چې دا یو انډې دله ورکړم نو دا بل پرېږدي د دې هغه دغه نه برابرېږي بیلنس یو طرف ته پرېږدي وایي دا بل هم ورکړه بیلنس یې ختم وایي صاحب دا دوه مشکه به وړي دی څنګه وایي دا اوښ هم ورکړه دې ته څه ویل کېږي اوس د هغه خو یو پیاله شات کېده تا ته چې یو سړی وایي چې ما له یو نړۍ روټۍ راکړه او وږې یم نو ته څه چل کې ته وله شکور لټی چې کومه پکې توره ده چې پکې